ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ اولنے پارا دوشپیتم نمبر آیت دی. دے رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی بمخی رکو کی دا بنی اسرائیل و قبائح بیان شو، پا دے رکو کہ ہم دا بنی اسرائیل و قباحتنا ذکر کیگی. اللہ رب العالمین دا کامیابی اصول ذکر کی کہ یو انسان دا دین اسلام سر تعلق ساتی، کہ یو انسان دا یہودیت دا موسیٰ علیہ السلام دا دین سر تعلق ساتی، یا یو انسان دا عیسیٰ علیہ السلام دا دین نصرانیت سر تعلق ساتی، یا دا بلکم دین سماوی سر تعلق ساتی. دا دے ٹول دا پارا دا کامیابی بنیاد پا اللہ پاک باند ایمان، پا ورز دا آخرت باند ایمان او اعمال صالحہ دی. ان الذین آمنو دا دین مراد ہاگا خلق دی چاگی ایمان روڑی دا موسیٰ علیہ السلام نوڑان دی پیغمبرانو باندی. والذین ہادو نمراد ہاگا خلق دی چپا موسیٰ علیہ السلام ایمان روڑی حقیتا یہودیان ویلیشی. والنصارا نمراد ہاگا خلق دی چاگی پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان روڑی. او صابئین نمراد ہاگا خلق دی چاگی دا فرشتو عبادت کوی. دا صابئین پا بارکی دا علماء اقوال مختلف دی. یو قول دا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دی چی دا خلق دی چی دا دی دن ہم دین سماوی دی لیکن یہودیت او مجوسیت تنزدی دی. دویم قول دا دی پا بارکی دا علماء دا دی چی دا فرشتو عبادت کی او خپل مخ نور طرف تکی پا مانزکی او دا مسلمانانو پشان منظنم کی. دریم قول دا دی چی دا خلق دی چی دستور عبادت کون کی دی. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی پا دے کی اولنی قول دا راجح دی چی دا خلق دی چی دا دی دن یہودیت او مجوسیت تنزدی دی. تفسیر قرطبی لکی چی دا خلق دی چی پا اللہ پاک باند ایمان لری دا اللہ دا ایمان اقرار کی، پا زبور باندی ہم ایمان لری او دا دی سرا دا فرشتو عبادت کی او منس کی کعبی طرف تا او دی پخپل دن کی دا ہر دن لگ لگ حصہ اقسترا نو تفسیر خازن او تفسیر قرطبی داوی. لیکن جمہور مفسرین فرمائی چی صابئین ہر ہا کستوی چی آغا بل دن تا اوڑی دلیوی. پا دی لحاظ سرا دا دید پارہم دا کامیابی بنیاد پا اللہ پاک باند ایمان، پا ورز دا آخرت باند ایمان او اعمال صالحہ دی. پا دین اسلام کی دا جامعیت او کمال دی. نور و ادیانو کی دا دن والا خلق کمالو. لکہ مثال یہودیان اغا خلق کامیابو چا غیب یہودیت قبول کرو، اغا صرف دا بن اسرائیلو دینو. عیسیانو دا غی اغا کمال اغا خلق کامیابو چا غیب بن اسرائیلو، زکی عیسیٰ علیہ السلام صرف دا بن اسرائیلو. لیکن پا دین اسلام کی اللہ رب العالمین فرمائی چی دین اسلام یوازی دا عربو ندی، یوازی دا عجمو ندی، یوازی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا موجود دور ہم ندی، بلکہ دا تمام انسانانو من آمن باللہ چاچی پا اللہ ایمان روڑی دی. کاغذ یہودیت نے او سڑی راشی او پا اللہ باندی او پا نبی علیہ السلام ایمان روڑی دے انسان ہم کامیاب دی. عیسیت نراشی یا دا صابئین نراشی ہر ہا کس
چې په الله او په آخرت ایمان راوړي نو د هر دین سره تعلق ساتي الله رب العالمین فرمایي چې دې کامیاب دي. بیا د بنی اسرائیل قباحتونه الله پاک ذکر کوي. موسی علیه السلام قومنا الله پاک وعده واخیستله چې تاسو به تورات باندې ایمان راوړي عمل کوئ که نه کوئ. دی وی موږ په تورات باندې ایمان راوړي د عمل به کوو. لیکن کله چې د احکاماتو مسله راله دی یهودیانو دی بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام هغه وعده ماته کړه چې موسی علیه السلام سره یې کمه کړې وه. ایمان یې راوړو لیکن بیا یې په احکاماتو د دین باندې د موسی علیه السلام په دین ایمان راوړو عمل یې نه کوو. الله رب العالمین په یو غر را پورته کو او د بیخې پې راوویستو په سر ولې د انسان د قد اندازې برابر ادرو ایمان راوړئ عمل کوئ که نه کوئ. نو په دې ځای کې دی سجده ولګوله او داسې په یو سترګه بره کتل چې را باندې غر را پروزي که نه را پروزي او وی موږ عمل کوو موږ به دې نه بعد تورات باندې یقین ساتو. دې ته ویل چې خذو ما آتیناکم څه چې درکړی شوي کوم دین درکړی شوی دا دین باندې تاسو عمل وکړئ. بیا چې کله موسی علیه السلام احکامات بیان دی بیا عمل نه کو. اوس په دې ځای کې دې بعضې علما یو جواب کوي که یو سړی دا سوال وکړي چې دلته خو په دې بني اسرائیلو باندې ایمان په زور قبلول شو. مفسرین فرمایي چې ګوره دې بني اسرائیلو خو د موسی علیه السلام دین منلی ایمان یې راوړی. ایمان نه بعد عمل نه کوي نو شرعن په هغې باندې جبر شته سزا شته. لکه مثال یو سړی مسلمان دی منځ نه کوي شریعت هغه له سزا ورکوي. یو سړی مسلمان دی روژه نه نیسي شریعت سزا ورکوي. لیکن دین کې داخلېدل دا په زور نشته. یو سړی کافر ایمان نشي راوړي سزا نشي ورکولی چې ولې ایمان نه راوړي. خو چې ایمان یې راوړو د ایمان مطابق زندگی تیرول دا په دې مسلمان بیا لازم دی. بیا الله رب العالمین د داود علیه السلام د قوم چې دام بنی اسرائیلو یهودو د بحر ایلیا په غاړه باندې اوسېدل او یا زره خلکو دوی ته وویل د عبادت د پاره ورځ خاص کوي. دوی موږ به د خالي په ورځ باندې عبادت کوو دا شپږ ورځې به موږ ښکار کوو. د دې ټول لین دین د ښکارو دریاب په غاړه باندې اوسېدل. داود علیه السلام ورته محنت کوو دا شپږ ورځې په دې اوبو کې میان نه ښکاره کېدل کم به خو چې کله به د خالي ورځ شوه بیا میان ډیرو. د حیرانه شو چې کوم ورځ د عبادت ته په هغې ورځ میان شته او چې کوم ورځ د کار ده د ښکار ده په هغې باندې میان نشته. شیطان ورته طریقه وښودله چې د دې دریاب نه ګیر چاپېره تاسو ځان ته حوضونه او تالابونه جوړ کړئ او هغې ته نالۍ ورکړئ. نو چې لښتې وي د خالي په ورځ لښتې کلاوهئ نو چې کله دې ته میان ډېر راشي د لښتې خوله بندوئ. بیا د خالي په ورځ باندې ښکار به نه شي دا ښکار به د اتوار په ورځ شي. په دې بني اسرائیلو کې درې ډلې شوې. یوه هغه ډله وه چې هغوی دا ښکار کو. دویمه هغه ډله وه چې دوی تبلیغ کو چې لکه دا کار مه کوئ الله به سزا درکړي. او درېیمه هغه ډله وه چې هغوی نه ښکار کو او نه یې تبلیغ کو. داود علیه السلام په خولې دې ته وویل شو د هغوی په وینا باندې چې تاسو دې ښکار نه بند شئ. قوم د هغو الله رب العالمین په دې باندې عذاب راوست چې کوم پکې ښکار کوونکي و د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړ شو. د یو قول د مفسرینو وینا مطابق چې کوم پکې ځوانان او ماشومان و د هغې نه شادوګان جوړ شول او چې کوم پکې بوډاګان او مشران و د هغې نه خنزیران جوړ شول نعوذ بالله. او د دویم قول د مفسرینو مطابق د ټولو نه شادوګان جوړ شول چې د تبلیغان وکتل چې دا خو د خلکو کورونه نه راوځي په دیوالونو کتل دی نه دننه شادوګان جوړ شي په کورونو کې دننه پاتې. شکرونه الله رب العالمین مسخه کړل. د هغې نه بعد 3 ورځې دوی ژوندي وو او بیا الله پاک هلاک کړل. نو الله پاک فرمایي چې په دې واقعه د داود علیه السلام د قوم کې د انسانانو دپاره عبرت دی. یو کار نه چې الله پاک منع کړي هغه کار نه به ځان ساتي. دی منع شوي ښکار به نه کوي د خالي په ورځ دا به ستاسو د عبادت دي لیکن دی هغه ورځ د عبادت دپاره او نه منل په هغې هم ښکار شروع کړو. نو الله رب العالمین فرمایي ان الذین آمنوا بېشکه کسان چې هغه ایمان راوړي دي والذین هادو
آمنون مراد هغه خلق چې د موسی علیه السلام نه وړاندې پیغمبرانو ایمان نه وړي والذین هادوا کسان چې یهودیان دي په موسی علیه السلام ایمان نه وړي دي والنصارى او هغه خلق چې عیسایان دي والصابئین او دستور عبادت کوونکي دي من آمن بالله په دې ټولو کې چا چې ایمان نه وړ په الله پاک باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکړ د نیکۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه او په شریعت برابر فلهم اجرهم پس د دوی دپاره اجر بدلی د دوی د عند ربهم په نزد رب د دوی موسی علیه السلام په دین کې اوس د انسان دپاره کامیابی نشته عیسی علیه السلام په دین کې اوس کامیابی نشته د هغې وخت تیر دی اوس کامیابی صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې ده یهودی چې دی په دین اسلام ژوند نه تیري دا کامیاب نه دي اگر چې د موسی علیه السلام په طریقه ژوند تیري عیسوي که د عیسی علیه السلام په طریقه ژوند تیري دي کامیاب نه دي تر دې چې د نبی علیه السلام شریعت ومني نو په دې ځای کې الله فرمایي ولا خوف علیهم او نبوي هیڅ قسم یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي په آخرت کې پیره نی او د دنیا په نعمتونو پسې به خفه نشي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاتا وخت چې موږ واخیستل ستاسو بني اسرائیل نو وعده په قبلولو د تورات باندې ورفعنا فوقکم الطور او موږ راپورته کړو ستاسو د پاسه کوهي تور نو تور نه مراد یا کوهي تور دی او یا عام غر دی د فلسطین خذوا ما آتیناکم چې تاسو نسی هغه دین آتیناکم چې موږ درکړي تاسو ته بقوت په قوت باندې په مشقت او په کوشش باندې وذکروا ما فيه او تاسو یاد کې یعنی عمل کې پاغه سباندي فيه چې دی په دې کتاب تورات کې لعلکم تتقون د پاره دي چې تاسو بچی د جهنم نو د الله د عذاب نه ثم تولیتم بیا تاسو راز کو من بعد ذلك پس د دی وادي د قبل ولو د تورات نه فلولا فضل الله علیکم پس کچرنوی فضل د الله پاک په تاسو باندې په تاخیر د عذاب د دنیا او د آخرت باندې یا په تاخیر د عذاب د وجې د توبې نه الله توبې توفیق درک عذاب د نوستو ورحمتو کچرنوی رحمت د الله پاک لکنتم من الخاسرین تاسو به خامخاوې د تاوانیانو د هلاکېدونکو نه ولقد علمتم الذين اعتدوا او په تحقیق سره تاسو پیژنئ کسان چې هغوی زیاتې کړي منکم ستاسو نه فی السبت د خالی په ورځ په ښکار کې فقلنا پس موږ وویل دوی ته لهم دوی ته کونو تاسو شئ قردة بیزوګان خاسئین ذلیله فجعلناها پس موږ وګرځول دا بني اسرائیل عذاب والا نکالا عبرت لما بین یدیها د کسان د پاره چې په دغه وخت کې وما خلفو درستو خلقو د پاره وموعظة او نصیحت مو ګرځول للمتقین د متقانو پرهیزګارو د پاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين